نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. وهو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا. ولئن قلت إنكم مبعوثون من بعد الموت ليقولن الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين. صدق الله العظيم. دا سورہ ہود آیات نمبر 6 او ړومبی رکوع ده. الله سبحانه وتعالی پدې کې فرمایي وما من دابة فی الارض، او نه د هیڅ تلونکې یا سادار شی یعنی سا اغشتونکې شی په ځمکه کې الا علی الله مگر په الله ده رزقها روزی ده هغې ویعلم مستقرها او پیجنی د ټیکاونه ومستودعها او د ساتنې ځای کل فی کتاب مبین هر څه په کتاب روښانه کې دي. الله سبحانه وتعالی په دې آیات شریف کې د ټولو مخلوقاتو د رزق په باره کې فرمایي چې الله سبحانه وتعالی چې څومره زنده سر او څومره څیزونه پیدا کړي دي، د دې ټولو څیزونو په کائنات کې چې څومره څیزونه دي او د هغې خوراک دی، نو الله سبحانه وتعالی چې څنګه پیدا کړي هغه دي، نو هغه شانتې یعنی څنګه چې خالق دی نو هغه شانتې رازق هم دی، یعنی روزي به مغه ورکوي تر هغې پورې چې تر کومې پورې د مرګ یعنی د مرګ ټیمه پورې. نو ځکه الله سبحانه وتعالی فرمایي چې یو زنده سر هم داسې په ځمکه باندې چې دی نو د هغې د روزۍ ذمهواري د الله پاک ده. اوس ذمهواري الله سبحانه وتعالی په خپله اخیستې ده، چا پې ایښې نه ده، لیکن الله سبحانه وتعالی چې کله یعنی دا ټول زنده سر پیدا که نو د دوی د رزق ذمه داري م الله پاک اخیستې ده. اوس پاتې دا خبره شوه چې یاره که یو سړی یعنی کار کسب نه کوي یا بالکل لاس خپل نه کوي او دې یعنی دغه نه کوي نو روزي نه ګټي، نو دته به بیا مطلب دا دی چې څنګه الله پاک ورکوي. نو الله قادر دی په هر یو څیز باندې چې الله سبحانه وتعالی هر چاله یعنی رزق وررسوي، او چې کوم مقدر کې د ده لیکلي هغه به په هر صورت کې دته وررسي، هغه دې ټلاولی نشي. چې کله الله سبحانه وتعالی د یو انسان د مرګ فیصله وکړي نو د هغې نه پس د ده رزق یعنی ختم شي او بیا دله مرګ راشي. نو الله سبحانه وتعالی په دې آیات کې په واضحه طور فرمایل چې یعنی ای انسانه ته هرس او لالچ مه کوه چې د هغې د وجې نه د الله عبادت پرېږدي او ته ټوله توجه صرف دې طرف ته وګرځئ چې یعنی بس زه بچول او ځان له رزق ګټم او د الله عبادت نه روګرداني شروع کړي. نه، کوم چې وخت تاسو الله پاک درکړی دی نو هغې کې کوم وخت چې الله سبحانه وتعالی د کوم عبادتونو دپاره مقرر کړی هغه په هغې کې خرج کوه، او باقی نور کوم وختونه چې دي نو په هغې کې د خپل حلال روزۍ ګټلو کوشش کوه. نو که یو سړی اوس دا کوشش کوي چې یعنی مطلب دا دی هغه په حرامه طریقه یو شی پیدا کوي،
نو رزق خو الله پاک په دله لیکلی دی، لیکن د نفس د خواهشاتو مطابق او د شیطان په لمس باندې دغه غلط کار ته متوجه شي. که چېرې دی دغه غلط کار ونه کړي، بیا به الله چې د کوم روزي مقرر کړي وي هغه به دته لازمي طور باندې راسي. او په دې کې الله سبحانه وتعالی بل ذکر فرمایلو چې د ټیکاوني ځای یعنی مستقر چې کوم کې سړی یعنی باقاعدګۍ سره او د همیشه لپاره پاتې کېږي، د هغې الله پاک ته پته ده. یعنی دی به کوم ځای کې مري، کوم ځای کې به دفن کېږي، او کوم ځای کې به بیا یعنی دی پیدا شوی کوم ځای کې دی، او دی به اوسېږي کوم ځای کې. د دې دواړو ځایونو الله سبحانه وتعالی ته پته ده. یعنی کوم دنیا کې چې دی وخت تېروي د هغه ټیکاونه هم د الله سبحانه وتعالی ته پته ده، او کوم ځای کې چې به دی مري او بیا به ښخېږي د ابد دپاره او په هغې کې یعنی د مستقر راځي، نو هغه ځای هغه ټیکان هم الله سبحانه وتعالی پته ده. او بیا الله پاک فرمایي کل فی کتاب مبین، دا هر څه یعنی په یو کتاب کې درج شوي دي د مخکې نه. الله سبحانه وتعالی یعنی د انسان د پیدایش نه مخکې د چې کوم تقدیر دی الله سبحانه وتعالی هغه لیکلی دی. بیا الله پاک فرمایي وهو الذی، او هم هغه دی چا چې خلق السماوات والارض، پیدا کړل اسمانونه او ځمکه، فی 6 ایام په 6 ورځو کې، وکانه عرشه، او د هغه عرش علی الماء په اوبو باندې، لیبلوکم ایکم احسن عملا، چې او آزمایي تاسو چې څوک له تاسو نه ډېر ښه دی په عمل کې. ولئن قلت، او که چېرې ته ووایي انکم مبعوثون، چې خامخا به تاسو روچتولی شئ، من بعد الموت، پس له مرګ نه، لیقولن الذین کفروا، نو ضرور به ووایي هغه خلک چې کافران دي، ان هذا الا سحر مبین، نه دی دا مګر جادو دی ښکاره. الله سبحانه وتعالی په دې آیات شریف کې فرمایي چې الله پاک دا ټول ځمکه اسمانونه او څومره چې څیزونه دي کائنات کې، څه به مونږ ته په نظر راځي څه نه راځي، دا ټول الله پاک چې کوم دی نو په 6 ورځو کې پیدا کړي. اوس د ورځې مقدار څه دی د هغې علم صرف او صرف الله ته دی، ځکه چې د دنیا او د کائنات د پیدا کېدو نه مخکې د نور نظام نو چې په کوم باندې مونږ نن سبا تاسو یعنی ورځ او شپه خپل ځان ته مقررو. دغه ورځ او شپه خو نو اوس د دې نه څه مراد دی الله سبحانه وتعالی په دې باندې ښه پوهېږي. خو چونکې مونږ ته الله سبحانه وتعالی په دې دنیا کې د 6 ورځو ذکر کړی دی، نو د دې 6 ورځو اوس د دې نه دا مراد هم کېدی شي، او د دې نه زیاتې ورځې یعنی چې زیات ورځ کومه مقدار وي هغه د الله په علم کې نو هغه همتې مراد کېدی شي. او بیا الله پاک دا وفرمایل چې دې نه مخکې د الله پاک عرش چې کوم دی نو په اوبو باندې و. خو الله سبحانه وتعالی اوس دا کائنات پیدا کړی د څه دپاره دی؟ نو الله پاک د هغې مقصد بیان کړو، لیبلوکم ایکم احسن عملا، چې او ازمایي تاسو چې څوک له تاسو نه ډېر ښه دی په عمل کې. اوس الله سبحانه وتعالی د عمل ذکر د ښه عمل ذکر وکړو، د دې ذکر یې ونه کړو چې څوک ډېر عمل کوي، بلکې الله پاک وفرمایل چې څوک ډېر ښکلی عمل کوي. نو لہذا یعنی عمل چې کم یو مونږ نیک عمل کوو که نه، نو هغه ډېر ښکلی او مزین طریقې سره کوو. مثال یو سړی دی هغه 20 رکعاته نفل کوي، خو هغه زر کوي او بس سبق هم پکې نیمګړی او پوره، او بس دغه شانتې سجدې او رکوګانې او ټول لمونځ، بس مطلب دا چې زر کوي. نو د دې په نسبت که چېرې دې 2 یا 4 رکعاته وکړي، خو لیکن هغه ډېر ښکلی په قلار وکړي او ډېر په غور او تدبر سره هغې هغه سبق هم وایي، سجده، رکوع، قیام، هر یو څیز په خپل ځای باندې راوړي، نو دغه به ښکلی عمل جوړ شي. دغه شانتې چې کوم عمل مونږ کوو نو ډېر په استقامت او ډېر ښکلی په قلار سره او ډېر په آرام سره کوو. او بیا الله پاک فرمایي ولئن قلت انکم مبعوثون من بعد الموت، وایي که چېرې ته ووایې
چې تاسو به را پاسولی شئ پس د مرګ نه. لکه د کافرانو په باره کې الله پاک ذکر فرمایي چې که چېرې دې کافرانو ته دا وویلی شي چې تاسو به دوباره بیا راجمدي کیږئ او بیا به د قیامت ورځ قایمیږي او بیا به حساب کتاب کیږي، نو دوی به دا وایي دا کافران چې دا خو به یو څه عجیبه غوندې ښکاري او دا خو زموږ ته سحر او جادو غوندې ښکاري. نو لہذا ای په دې باندې یقین نه لري. ولئن اخرنا عنهم العذاب، او که چېرې وروستو کړو مونږه له دوی نه عذاب الى امة معدودة تر یوې مودې شمیرلې شوې پورې، لیقولن ما یحبسه، نو ضرور به ووایي دا خلک څه څیز منع کړو دا. یعنی وی که مونږ د دوی نه عذاب لرې کړو او د دوی د ګناهونو په سبب باندې دوی له عذاب ور نه کړو، نو وی دوی به بیا ووایي چې دا خو څه څیز منې کړی دا عذاب. یعنی پیغمبر به ورته ویل که د الله پاک عذاب به در باندې راشي او داسې مه کوئ او د الله سره شرک مه کوئ او غلط کارونه مه کوئ. دوی به کوم دی هغه عذاب؟ مونږ خو نه وینو، دا خو عام سیلې او طوفانونه او زلزلې دا خو راځي دلته. الا نو واوره، یوم یاتیهم، په کومه ورځ چې راشي و دوی باندې هغه عذاب، لیس مصروفا، نه به شي واپس کولی، عنهم له دوی نه، وحاق بهم، او راګیر به کړي دوی ما کانو به یستهزئون، هغه عذاب په کم پورې چې دوی ټوکې کولې. یعنی کم عذاب چې دوی نه منلو، لیکن چې کله هغه عذاب راشي نو دوی ته بیا د وینا او دغه موقع نه میلاویږي، چاته د بیانولو موقع هم نه میلاویږي، او بس بیا به ټول چې کوم دی نو مړه به شي. څومره قومونه الله سبحانه وتعالی یکدم ټول هلاک کړي دي، یعنی هادیان، سمودیان او د لوط علیه السلام قوم، دغه شانته څومره قومونه الله سبحانه وتعالی یعنی په یک مش او په یو دغه کې چې کوم دی نو لمحه کې هغه ټول هلاک کړي دي. نو ای ته بیا څه مکمل او شو چې دنیا ته څه ویلو، دا یې صرف اثار پاتې شوي دي. نو دغه شانته کې چې په دی باندې څه عذاب راغو نو एकदम باغه بیا راځي، بیا ودی ته دا موقع نه ملایي چې بیا چاته یعنی هغه اظهار وکړي. خو چې کوم عذاب پر دی ټوکې کولې چې دا کوم عذاب دی او مونږ خو نه منو او دا کوو هغه کوو، دا کومې خبرې چې دی اوس کوي، نو په هغه وخت کې به د دې خبرو دی ته هېڅ فایده نه میلاویږي او بیا به په دی باندې عذاب مسلط شوي وي، او لہذا بیا د هغې نه خلاصوونکي صرف د الله ذات دی، هغه بل څوک نشي کولی. الله سبحانه وتعالی دې مونږ ټول په دې باندې عمل کولو توفیق راکړي، او زمونږ او ستاسو او زمونږ د آبا او اجداد د ټولو رشتہ دارانو ټول د امت د محمد صلی الله علیه وسلم د مؤمنانو مسلمانانو مغفرت دی الله پاک وکړي، او زموږ په حالت او د مسلمانانو په حالت دی الله پاک رحم کرم او مهرباني والا معامله مونږ سره وکړي، او رضوان جانو خوشحالي دې راته الله پاک نصیب کړي، او په آخر کې دې مونږ ته دا عظیم الشانه کلمه نصیب کړي چې لا اله الا الله محمد رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم.